د قرباني متعلق دا یوه ډېره اهمه مسله ده چې کوم کس باندې قرباني واجبه وي هغه کس د قرباني په ورځو کې قرباني نه وکړي د ده نه په څه وجه سره قرباني پاتې شي آیا دا سړی وروستۍ څلورمه ورځ باندې پنځمه ورځ باندې وروسته قرباني کولی شي او که نه نو مسله دا ده چې کوم سړی صاحب نصاب وي په ده باندې قرباني واجبه وي او د ده نه قرباني بیا هم پاتې شي لسمه یولسمه دولسمه په دا درې ورځو کې د قرباني نه وکړي نو د داسې سړي نه د قرباني چې کوم عمل ده دا ختم شو دا سړی قرباني نشي کولی ها البته یو صورت دا ده چې دا سړی د توبه او استغفار کوي او بیا په دې ورځو نه بعد یو دا سړی چې کومه ده دا د دغه څاروي قیمت متعلق یا په دا نه کم معمولي څاروی کوي د هغه څاروي صدقه کول دا په دغه سړي باندې واجبه ده هغه غربای کرام ته مساکین ته یا داسې د مدرسې طالبانو ته د یوه ځناور د یو څاروي صدقه دا ضروري نو که چېرته یو سړي په هغه ورځو کې قرباني نه وکړله دا سړي ته پکار ده چې ورځ هم په ده باندې یو معمولي څاروی د یو صدقه دا په دغه سړي باندې واجبه ده او توبه استغفار دې کوي او داسې که یو کس دا وي چې هغه مستقل څو کاله په ده باندې قرباني واجبه وي خو ده نه قرباني نه وي کړې ده باندې د څو کالو قرباني قضایي دا واجبه وي نو داسې سړي باندې لازمه ده چې څومره کاله په ده باندې قرباني پاتې شوي د هغو کالو حساب مطابق د هر کال دا سړی د یو څاروي صدقه کوي مثلا 15 کاله په ده باندې قرباني واجبه وه خو ده بیا قرباني نه وه کړې په څه وجه ځینې پاتې شوې وه نو دا سړی 15 څاروي صدقه او توبه او استغفار دې هم کوي نو دا طریقه ده چې کلام د قرباني ورځ ختم شي د دغه سړي د قرباني عمل دا ساقط شو قرباني نشي کولی د هغه ځان ته هغه سړی ګناهګار د توبه استغفار دې کوي خو البته د هغه په ځای باندې وروستۍ د یوه معمولي څاروي صدقه دا په دغه سړي باندې واجبه ده